زه دا ثابتول غواړم چې روح ځان له یو مستقل جسم. قرآن کریم کې الله فرمایي چې ان الذين كذبوا بآياتنا، هغه کسان چې کم تکذیب کوي زمون پایاتونو باندې. قرآن کریم ته غلط او دروغ وایي، یا د پخوانو عربو پشان قرآن کریم ته د شاعر شعر وایي. واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. د قرآن کریم تکذیب کوي، د دین اعراض کوي، دې پورې ټوکې او مسخرې کوي، نو لا تفتح لهم ابواب السماء. الله فرمایي چې ملائکې څه وخت کې دوی مړ کړي او د دې روح ملائکې راوالي او اسمان ته راوړي، نو لا تفتح لهم ابواب السماء. د دې روح ته به د اسمان دروازې نه لري کی. که تاسو خیال وکړئ، دروازه هغه شی ته لري کیږي چې کوم شی دروازه کې ننوتل غواړي. معلومیږي دا چې روح ملائکو سره وي او دا یو مستقل جسم دی. نو الله فرمایي چې د دې روح ته به د اسمان دروازې نه لري. دروازې نه لري کېدو خو یې پرېږده. ولا يدخلون الجنة، دوی به جنت تم داخل نشي حتی ترغه پور. د دوی جنت ته دخول به ترغه پورې نه کیږي. یلج الجمل فی سم الخیاط، چوخ ننوزی د ستنې په سم کې. که خیال وکړئ د ستنې دغه سم چې چا کې تار نه نباسي، دا څومره تنگ سوری، نو که اوس عقل نکار والی، نو د ستنې په سم کې تار هم چې نظر لږ ګډوډي نو پکې سړی نشي اچولی. نو د دغه ستنې په سم کې بیا اوښ ننوتل، دا عقل مني؟ دا د عقل نه بار خبره. نو الله فرمایي چې ترغه پورې به دا خلق جنت ته نه ننوځي چې تر څو پورې د ستنې په سم کې اوښ نه ننوتي. نو د ستنې په سم کې اوښ ننوتل خو د عقل نه بار خبره ده. نو الله فرمایي چې څنګه د عقل نه او د امکان نه بار دی اوښ ننوتل د ستنې په سم کې، داسې جنت تطلم د امکان نبار دی د هغه خلقو چې کوم خلقو د قرآن تکذیب کړي. قرآن تکذیب په ډېر قسم. د قرآن کریم منل دا صرف د ژبې کار نه دی. قرآن کریم منل چې ده د اعضاء او د حرکات و سکنات کار. په ژبه به ته خالی ووایې چې ما قرآن منلی، او ستا تمام حرکات سکنات چې دي هغه د قرآن کریم د احکام او د ادا نه خلاف دي، دا هم د قرآن تکذیب. تاسو خیال راغی؟ تکذیب یوازې دې ته نه وایي چې سړی په ژبه ووایي چې زه قرآن نه منم یا دا دروغ. تکذیب دې ته وایي چې ته د کوم شي د منلو اقرار کړه. ما ته وګورئ، تاسو تا ومنله چې
د واده په لومبۍ شپه د مولا په مخ کې تا ومنله چې دا ښځه تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه به دومره لفظ وایي دا چا چې واده کړي دی وایي اوچ دغه یو ټکی د دې ښځې څومره بوجونه ستا په سر کې ستاسو ټولو ښځې شته که کمړي دي ښځې د ټولو شته د واده په شپه صرف د نکاح په وخت کې تا دا ټکی کړی چې دا ښځه دې قبوله کړې عام دا چرته سم مولای نکاح تړي نو دا ماضي او حال صیغې پکې ووي قبوله کړې دی واو قبوله دې کړه نو دی وایي چې او جی قبوله کړې مې واو قبوله مې اوس خو نکاحونه هم ټول چې دی ډیسکو شي اوس خو صیغې میغې پکې نشته خورای ولی کېنئ دا جنۍ او یعنی نه پکې صیغې شته نه پکې ماضي شته نه پکې حال شته نه پکې استقبال شته تاسو خیال لاړه هغه وخت لاړو چې نکاحونه به د سنت مطابق تړلې اوس نکاح ته خیال د چای الټه ټول خلک په ګډېدوی که نکاح ته خیال وساتي مخې ټول ګډېږي ښځې ګډېږي سړي ګډېږي هلکان هم ګډېږي بس هلک داسې راکاږي لکه د مردارې تیکې غوندې هله استاد در کوه ناوخته ده او دا په دې قهر دا ټول ملک نکاح د ټول واده خلاصه ده د ټولې زندګۍ دار و مداري په دې دوو ټکو نو یو ټکي ویلو سره د دې ښځې وګوره د دې جامې د دې علاج دې لکور د دې بچی دا ټول نظام زندگی سنبالول په دې یو ټکی ما قبول کړي و ستا په ذمہ فرض شي کنه کدا بیمار شي او وای چې ما ډاکټر لا بوزه تو ورته وای چې ما خو د نکاح په وخت کې دا نه ویلی چې زبو ولا دارون کو ته ویلې شي دا یم دل کور وګور ورور ما خو د نکاح په وخت کې دا نه ویلی چې دل به ز کورم کو جامې ولا راو ما خو جامې نه منل نه چې تا ما قبول کړه لازمی نتیجه ده دی ستا په دماغ کې د وړاندې نه پرتی چې ما قبول کړه ټکه یوازې دا نه ده چې زه به ورسره شپه تېره کړم او بیا به لته ورکړم او دا به ځي نه ما قبول کړه دا معنا چې زما ټول بدن به په حرکت کې وي تر هغې پورې چې مې ساه نه یې وتي د دې ښځې د خدمت لپاره ټول بدن ته دا نشي ویلی چې دا کار نه کوم دا دغسې مثال دی د لا اله الا الله محمد رسول الله چې لا اله الا الله دی وی علماء محققین وایي چې لا څه معنا لا هغه ټکی چې کدی لا سره الا الله نه وي نو دې لا به د خدای ټوله خدای په خپل لپیټ کې اغسته لا معنا هیڅ نشته
الا الله سره کار جوړ نو لا دا ډېر خطرناک لفظ تاسو خیال راځي نو لا اله چې تاوي د ټول کائنات نه د انکار نشته معبود برحق الا الله مگر د خدای ذات چې دا دی وي او دې منل نو داغه ټول احکامات ستا په سر امبار دغه چې تا ومنل چې نشته بلې څوک بغیر دغه واجب الوجود نه کدینم دغه ذات دغه هر څه ستا په سر امبار منل خو ډېر خطرناک شی دی یو سړی مرګ وکړو گواه پی نشتا د پولیس کسٹڈی کې ورغه مرګ له والو مان دے زی صاحب قید میں شي اور اخلاص لا مان دے سړی مړ کو خو چلای وي خلاص او کوي چې ها اعتراف یو کو چاو دا سړی ما وجلې دی د پانسای په ګورګورو باندې خپل ځان نه لاس تاسو خیال راځي نو عزیزانو یو خو نه منل آسان شي خو چې دی وي چې الا الله او محمد رسول الله نو په دې کائنات کې نور څوک شته نه خو یا الله دی او یا رسول الله بللا څو نو د رسول چې څومره احکامات هغه او د خدای څومره احکامات دي استا په سره نو اعتراف او اقرار کول دا ډېر ګران کار دی خطرناک شي ګوره رحمان بابا وی چې مې من خدای پتا باندې پیدا کړه چې مې من خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه و چې پتا مې شم خپل رضا مې پرې ځکه د محبوب په مخ کې د عاشق خپل رضا خو سوال نه پیدا کوي اوس دینه مخ اوس دستا رضا وفا کړی ک جفا کړی ما داستا جفا قبول په وفا کړه اوس تا خو خکه کبد او کتبت کېم زبویم چې خدیو په ظاهر ببدی ایوب علیہ السلام اتلس کاله په کټ کې پروت او اتلس دا اتلس کاله به الحمدلله و ډیر بیماره ول به هر کې ازیار مې رسد نه کوست د یار د لاس ده والله کدا بیماری ز په صحت نه زما عزیزان چې دی ومن نو احکامات الهیه چې دي دا ټولو به تپاوه تاسو به د پاکستان حکومت ځان نه جوړوي د پاکستان حکومت لا بل ورځي د ایران صدر راغله اسی دوی دا خیال کوي چې دا قوم جوړ په ټپو ړونده او اډو پوي کې بس خردي چې مونږه په څنګه کټا اچو هغه سي بار بوړي دا خلک را تخکاری نه پوي حالانکه خلک پويږي کما عقل پکشتا
دا بازی چې تاسو نه غیر چاپیر کیږي دا تالی سټ په هر زمانه کې وي او خلک پوهیږي. پرون چې د ایران صدر پاکستان ته